شیخ ادریس صاحب خو دې دنیا نه لاړی او د ډېرو خلکو زړونه ویران شول او خاص کر چارسده داسې ویرانه شوله ځکه چې چارسده به بل یو داسې بچی پیدا نه کړي څنګه چې دا بچی پیدا کړی و. نن سبا په ټوله ایشیا کې بل داسې محدث نه و څنګه چې شیخ ادریس صاحب و. سړی د خیبر پښتونخوا امن ته حیران شي چې په یو ځای کې هم په امن کې نه یي، نه په جومات کې امن کې، نه په سکول کې په امن کې، نه په بازار کې په امن کې، نه په یو شعبه کې په امن کې چې صرف پښتون یې نو بس تا به وژني او بیا خاص کر چې کوم هغه پښتانه یي چې په امن خبره کوي، د خلکو په پوهه خبره کوي. دې نه یو څو ورځې مخکې په شیخ صاحب باندې چې کوم تنقید وشولو، شیخ صاحب دومره خفه و چې دا خلک ولې نه پوهېږي. دا یې موږ ته په کلاس کې دا خبره وکړله چې دا خلک وایي چې تاسو امن له نه راپاڅېږئ. دا خبره یې موږ ته وکړه چې ما د افغانستان او د پاکستان چې کومې جرګې شوي دي په دې کې ما څومره خواري کړې ده ځکه چې هاخوا مسلمان دی او دې خوا مسلمان دی، خو دا ځینې پښتانه راپاڅېږي ګاډې واډې ووایي.